دا چې کومه روغه ده څنګه سفارش خان کاکا دا وویل چې دا د په دې کې اووه قیمتي انساني جانونه پکې تلي په هغې کې زنانه هم شاملې وې خو په دې کې ډېر کار شوی و ډېر کسان پکې تلي راغلي وو د هغې هم چې چا پکې یو قدم هم اخیستی هغې ته هم کریډټ ورځي ځکه چې دا په یو ورځ کې نه کېږي څومره مشران کشران چې پکې لاړل هغې پکې خپل کار وکړو نو هغې سره هغې په زړونو کې یو پیدا شي چې لکه دې کې کار کول دي او دا روغه کول دي خو په دې کې بیا مجاهد خان صاحب چې زه وایم چې داسې مشران چې کوم ځای کې سیاسي رهنماګان چې پکې چې هغه دې ته نه ګوري چې دا د کومې سیاسي پارټۍ سره د دې تعلق دی خو دې ته ګوري چې په علاقه کې امن راشي د خلکو منځ کې روغه وشي زه په خپل هم دې نه خبر وم چې دې کې کېدای شي چې د کوم کسان دې د نور سیاسي جماعتونو سره هغې تعلق وي د هغې سپورټرز دي خو هغې باوجود مجاهد خان صاحب ډېر وخت نه لګیا ما سره ډېرې خبرې کولې پرسنل انټرسټ و او ما ورته ویلي چې زه به هم په خپله کې ما په کیپیسټي کې چې څومره وي ایز ا ډسټرکټ پولیس افیسر زه به تاسو سره په دې کې مرسته کوم چې کوم ځای کې کېناستې غواړي چا ته وینا کول غواړي زه به کوشش دا کوم چې دې کې دا روغه وشي ورسره محمد نبی کاکا سفارش خان صاحب رحمان شاه صاحب شیرجان صاحب طارق رشید صاحب آصف صاحب ناصر خان محمد سعید او هارون خان دې ټولو په دې کې بېلوسه خدمت کړی دی بغیر د څه غرض نه بغیر د څه پیسو نه بغیر د څه لالچ نه په دې کې تلي راغلي دي د ټول جرګې ممبران چې دي دې ته کریډټ ورکول پکار دی دې نور څه کریډټ نشته دی خو تاسو چې عزت وکړئ تاسو دوی ته په ښه طریقې سره ورسره ملاو شئ نو دا د دې کریډټ دی دا د دې او دې دنیا سره سره په هغه دنیا کې هم د دې دپاره ده او خدای دې وکړي چې د دې بخښنې یو ذریعه جوړه شي ورسره چې کوم دې کې فریقین دي قاسم بابو صاحب رؤوف خان ایوب علی گل محمد رفیق او فریق دوم چې دی رسول خان محمد مراد صاحب فواد باچا شهاب باچا سیاب باچا عامر خان دې ټولو ته ما طرف نه مبارکي زه ورکوم ګوره چې کوم کور کې هم دښمني موږ پښتنو کې ډېر کم کورونه داسې پاتې چا باندې دا هغه نه تېر شوی نو هغې کې د هغې خویندې میندې چې دي چې څنګه یې ماشومان د کور نه وځي دوی ورپسې خفه وي چې ماښام له به ټیک کور ته راځي او که نه به راځي او هغې نه علاوه چې کوم ځای کې هم دا جنګ جګړې وه هغې پکې ورسره دا د ریسورسز د هغې د ماشومانو د تعلیم د هغې د ریسورسز ضیا وي په دې کې چې کوم پیسې کوم ریسورسز هغې په تعلیم کې په هیلث باندې په خپل صحت باندې خرچ کول پکار دي هغه دوی په نورو څیزونو کې خرچ کوي په کوم پیسو باندې چې پکار دی چې دې ماشوم ته قلم او دوات والي په هغې باندې دې ټوپک او ګولۍ هلي نو موږ خو به دا کوشش وي همیشه به زموږ کوشش وي چې کوم ځای کې که نور هم داسې چېرته مسلې مسایل وي زما طرف نه څومره کېدی شي زما د پولیس ډپارټمنټ نه څومره کېدی شي موږ به پکې خپل رول پلی کوو مجاهد خان صاحب ته یو ځل بیا ما طرف نه irrespective of political affiliations چې دې political affiliation چا سره هم دي خو دوی د علاقې سوچ کوي او دې ته زه همیشه وایم چې تاسو ته چې کوم هغه دی ما ته خو خلک راځي هر ځای نه خلک راځي خلکو تاسو سره د زړه نه مینه کوي هغه د political affiliation نه علاوه دی او تاسو سره چې د کوم کسان هم دي موږ هم معلومات کوو چې دوی په کومه طریقه باندې خلکو سره روغې کوي په کومه طریقه باندې ځي په هغه کې هېڅ هم داسې لین دین له نور څه خبرې نشته دي د خدای د رضا دپاره کار کوي تاسو هم چې دی په دې علاقه کې که نور داسې څه خبرې پکې نورو ځایونو کې چې دی روغه کول غواړي مهرباني وکړئ چې په هغه کې مشران دې خپل رول پلی کړي د مشران چې دي دې دپاره دې مخکې به مونږ اجرا جماعت کوو او هغې به چې سهار به جنګ وشو ماښام له به یې دوی په خوله کړي په خپلو کې به یې روغ کړي نو مهرباني وکړئ خپل روایاتو ته تاسو یو ځل بیا سوچ پې وکړئ غور پې وکړئ مشرانو قدر وکړئ او مشرانو ته پکار دی چې په کشرانو باندې داسې شفقت کېږي تاسو ټولو ډېره ډېره مننه